السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پرون ورځې روژه شروع شوې ده. د روژو میاشت خدای پاک موږ له په خاص ډول د هغه سره د تعلق جوړولو او د خپلې روحاني اصلاح لپاره مهیا کړې ده. خدای پاک په دغه میاشت کې دغه میاشت نه د هر احمدي ته زیات نه زیات د فایده پورته کولو توفیق ورکړي. خو دا خبره همیشه یاد ساتل پکار ده چې حقیقي فایده عمله کیږي چې کله د روژې نه پس ته هم موږ د خدای پاک سره د مینې او د عبادت معیارونه قایم وساتو، بلکې د دې د اوچتولو کوشش وکړو. عمله به موږ د خپل پیدایش مقصد پوره کوونکي به هم یو. لکه څنګه چې تیرو یو څو جمعو راسې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خدای پاک سره د مینې د عبادتونو طریقې او معیار او مؤمنانو له په دې باندې د عمل لپاره چې کوم نصیحتونه مې فرمایلي وو، هدایت فرمایلي وو، دغه باره کې ما بیانول او بیا د هغوی د رښتونی غلام چې د رسول کریم د اسوه حسنه په حقیقي پیروي کې چې کوم واقعیت هغه مې بیان کړی وو. دا مضمون خو لا روان دی او نن د روژې د میاشت په مناسبت به همدا وي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د سیرت په همدغه حواله به څه واقعیات بیانوم چې د خدای پاک سره د تعلق او د دعاګانو طرف ته چې پکې اظهار کیږي. دا هم د خدای پاک خاص فضل دی چې هغه د عبادت او د محبت الهی دغه واقعیت چې د آقا او د غلام ترمنځ دي هغه تر دې راوسته چې موږ د روژې په میاشت کې داخل شو او په دغه لحاظ موږ ته د خپل اجازې توفیق هم ملاویږي، لګیا دی ملاویدي شي د لپاره چې موږ خپل حالتونه ښه کوو. نو دا کوم واقعیت چې زه به بیانوم یا بیان کړي مې دي، نو زموږ هر تن ته پکار ده چې خپل د روحاني حالت د ښه کولو او د جایزې اخیستو لپاره دی دا د خپل مخې ته ساتي او کوشش دې دا کوي چې موږ په دغه خبرو او په دغه کارونو باندې عمل کوو چې کوم زموږ د آقا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او دغوی د رښتونی غلام د عبادت طریقې وي یا چې خدای پاک سره کوم دغوی تعلق وو. صرف دا نه چې موږ دا واقعیت واورو او خوند دې نه پورته کوو صرف، بلکې پکار دا دی چې دا د موږ لپاره راهنما شي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په واقعاتو کې د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یو روایت وړاندې کوم. هغوی د مکرم مولوي محمد عبدالله بټالوي صاحب بیان لیکلی دی چې هغوی وایي چې د غالبا چې د کال 1900 خبره ده چې یو ځل امتالرحمن صاحبه چې د قاضي ضیاءالدین صاحب مرحوم لور ده او زما خپلوان دي
د مور له طرفه هغوی ماله د یو کاغذ پرزه راکړې وه چې د ردي په تور وه. خو چونکې په هغې باندې د حضرت مسیح موعود علیه السلام او د حضرت ام المؤمنین ایده الله تعالی د لاس لیکلي عبارتونه وو، نو ځکه ما په تبرکن هغه ډېر په شوق واخیسته او محفوظه مې ساتلی وه. خو بیا وایي څه وخت ما نه هغه خوا دې خوا شوه کتابونو کې چېرته لاړه. خو بهرحال چونکې هغې سره د یو واقع تعلق دی چې امت الرحمن صاحبې په خپله اورولې وه، او نو ځکه هغه عبارت چې بې تکلفانه لیکلې شوې وه په هغه پرزې باندې چې په ظاهره ردي کاغذ و، هغې نه هم د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تعلق بالله، د تقوا، د طهارت او د عبادت چې کوم شوق و د هغې باندې رڼا پرېوځي. نو ځکه زه دې ذکر ضروري ګڼم. امت الرحمن صاحب چې په کومو ورځو کې حضرت مسیح موعود علیه السلام کره اوسېده، نو هغوی لیدلي هغوی چې بیان کړي دي ماته چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام او د حضرت ام المؤمنین دوی دواړو دا تجربه کول غوښته چې ګورو چې په پټو سترګو په کاغذ باندې لیکلي کېدی شي او که نه. یو بل سره ناست دی، کورنی ماحول دی او پای کې دا تجربه روانه ده د ښځه خاوند ترمنځ. نو هغوی هغه کاغذ ونیوه او حضرت مسیح موعود علیه السلام ورباندې دا عبارت لیکلی و چې ما ته ټکي په ټکي یاد دی، یا کاغذ ورک شوی دی خو ما دا خبره یاد ده او ډېر په یقین زه دا خبره کوم چې که هغه پرزه میلاو هم شي نو همدا الفاظو کې لیکلي وي. حضور د په پټو سترګو چې څه لیکلي وو هغه دا وو چې انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور 5 وقت اس کی حضور دعا کرتا رہی. انسان ته پکار چې هر وخت د خدای پاک نه ویریږي او 15 وخت د هغه مخې ته دعا کوي. نو دا هغه معیار دی چې د کوم هغوی تلقین همیشه خپلو منونکو ته کړی دی. هر وخت د هغوی په زړه کې به دا خیال و چې زما منونکي بلکې هر مؤمن انسان د داسې وي چې پکې د خدای پاک ویره دی وي او همیشه د عبادت طرف ته دغه پام وي. بهرحال هلته په هغه پرزه چې حضرت اما جان څه لیکلي وو، حضور فرمایي هغه به هم زه بیان کړم. عام د کورني معاملاتو باره کې خبره وه. د حضرت اما جان الفاظ ساده وو او هغه دا وو چې محمود میرا پیارا بیٹا ہے، محمود زما ښکلی زوی دی، کوئی اس کو کچھ نه کوي، څوک دې ورته هېڅ هم نه وایي. او بیا یوه بله فقره د ماشومانو باره کې وه چې مبارک احمد بسکټ مانګتا ہے، مبارک احمد بسکټ غواړي. نو بهرحال دا دواړه خبرې لیکلې شوې، خو دا عام کورنۍ خبرې وې چې هغوی لیکلې وې. بیا وایي د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې څه لیکلي وو عبارت هر شکسته و خو پوخ و، په پټو سترګو هغوی لیکلي وو. نو داسې ښکارېده چې لکه لاسې راسې راکاږلی شوی دی خط و هغه، خو بهرحال پختګي وه پکې او لوستلی کېدی شو. باوجود دا چې په پټو سترګو هغوی لیکلی وو پکې ستربندي بیا هم وه، یعنې څنګه چې انسان لیکي په یو لکیره کې هغه شان هغه ستربندي قایمه وه. او حضرت ام المؤمنین چې کوم حروف خپل د ځای نه لاندې بره وو او ستربندي پکې قایمه نه وه. خو یوه خاص خبره چې دا خو خیر د ډېر خبره وه، خو چې کومه خبره ماله ډېر خوند راکړ هغه دا چې په خپل کور کې چې بې تکلفۍ ناست دي او ناڅاپه بې سوچ هم که څه خبره لیکل راپېښ شوه نو هغوی ته سوچ هم د نصیحت والا فکرې راغلی د هغې ذهن ته. او د حضرت ام المؤمنین عبارت هغه داسې و چې د ماحول مطابق د هغې ذهن کې کېدی شي چې وي. هغوی مخکې لیکلي دي او دا حقیقت دی چې دا هغه فرق دی چې په مامورینو کې او په نورو ترمنځ وي. د هغوی په زړه کې یو درد و چې څنګه انسانان دی د خدای پاک ته راجوخت کړی شي او هغې کې د عبادت شوق پیدا کړی شي. نو دا د یو ساده د کور د ماحول خبره ده خو پکې ډېر ژور سبق دی. همدغه شان حضرت مرزا بشیر احمد صاحب یو بله واقعه بیانه کړې ده. میاں عبدالله صاحب سنوري بیان کړي چې حضرت صاحب په کال 1884 کې راده فرمایلی وه چې قادیان ته بهر چېرته لاړ شي چلې لپاره او د هندوستان سیل به مو وکړي. نو هغوی راده فرمایلی چې سوجانپور ته به لاړ شي، ګورداسپور ضلع کې، هلته به څه وخت په تنهایي کې وي
او دغه باره کې حضور خپل په لاس لیکلی یو پوسټ کارډ مې عبدالله ته لیږلی و هغوی چې ما ته را لیږلی و ما ورته عرض وکړو چې په دغه سفر کې او د هندوستان چې کوم دا سفر دی کې ما هم د ځان سره کوي نو حضور دا خبره منظوره کا خو بیا حضور ته د سوجانپور د سفر باره کې الهام وشو چې ستا تمہاری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی یعنی ستا عقدہ کشائی ستا دا مسله به حل کېږي په هوښیارپور کې نو هغوی سوجانپور ته د تلو اراده پرېښوده او هوښیارپور ته د تلو اراده هغوی وکړه او بیا چې کله هغوی په جنوري په کال 1886 کې هوښیارپور ته تله نو ما ته خط ولیکلو او قادیان ته راوښتم مې عبدالله ته یعنی او شیخ مرعلي رئیس هوښیارپور ته هغوی خط لیکلو چې زه 2 میاشتو لپاره هوښیارپور ته راتلل غواړم د یو داسې کور انتظام وکړي چې د ښار په غاړه وي او پکې بالاخانه وي یعنی 2 منزله کور دی وي او بهر دی وي د ښار نه شیخ مرعلي صاحب خپل یو کور چې د ویلې په نامه مشهور و خالق و او حضور په بهلی کې بهلی یو داسې ورکوټي ګاډي ته وي چې غوای چلی غوای سنه او د بیاس چې کوم سیند دغه په لار راغوي تشریف یوړم عبدالله صاحب وی چې زه شیخ احمد علي او فتح خان ورسره او فتح خان د رسولپور چې ټانډه ضلع هوښیارپور سره متصل علاقه ده د غزي اوسیدونکي وو او د حضور ډېر معتقد خو بیا وروسته له بده مرغه د مولوي محمد حسین بټالوي د اثر د لاندې مرتد شوی وو حضور چې کله هلته سیند ته ورسېدو نو هغې لپاره هغوی سیند لپاره هغوی کښتۍ وکړه چې د بلې غاړې ته تلو لپاره چې کله کښتۍ روانه وه نو حضور زه مخاطب کوم راته ووایي چې میا عبدالله د کامل انسان صحبت د دغه د سیند د سفر په شان دی چې د پار کېدو امید هم پکې وي او د غر کېدو اندېښنه هم وي چې کوم انسان چې کامل وي زبر وي ولی الله وي نو دغه په صحبت کې چې کوم انسان وي نو دغه دوه انجامونه کېدی شي یا خو هغه بلې غاړې ته ورسي لکه څنګه چې موږ په سیند کې روان یو دا کښتۍ خو بل دا چې کښتۍ غرق کولی هم شي موږ وی هغه خو ما د حضور دا خبره په سرسري ته ور اورېدلې وه خو چې کله فتح خان مرتد شو نو د حضرت صاحب دا خبره را یاده شوې وه خو بهرحال وی چې موږ په لاره کې د فتح خان په کور کلي کې ایسار شوي وو بیا بله ورځ موږ هوښیارپور ته ورسېدو هلته چې موږ څنګه لاړو نو حضرت صاحب درته ویلې چې کومه بالاخانه وه هلته هغې ایسار شو او په دغه غرض چې زموږ یو بل سره څه جګړه نه شي زموږ د 3 وڼو بیل بیل هغوی کارونه مقرر کړه زما ته د روټۍ پخولو کار سپارلی و د فتح خان ډیوټي دا لګولی و چې هغه د بازار نه سودا وغیره راوړي د شیخ حامد علي دا کار مقرر شوی چې هغه به د کور بالایي کار او د تلي راغلي چې کوم وي دغې به مېلمستیا کوي یعنې پس حضرت مسیح موعود علیه السلام دستي اشتهاراتو په ذریعه اعلان وکړو چې 40 ورځو پورې د څوک د ما سره ملاوېدو لره نه شي او نه د ما له دعوت باندې مې راغواړي دغه 40 ورځو د تېرېدو نه پسه به زه دلته 20 ورځې نورې سار یم او دغه 20 ورځو کې چې کوم څوک ملاوېدل غواړي هغې دې راشي د دعوت اراده لرونکي دعوت هم کولی شي او چې څوک سوال جواب کول غواړي یا سوال جواب هم کولی شي او حضرت صاحب موږ له حکم راکړی و چې د دننه به د زنځیر روغته لګېدلې وي یعنې دروازه به د دننه بند دی او کور کې به څوک ماته اواز نه کوي او که زه چاته اواز کوم نو تر هغه حده د زما د خبرې جواب وکړي تر څومره چې ضروري ده بره بالاخانې ته د ما له څوک نه راځي او روټه راله بره را رسوئ خو د دې انتظار مه کوئ چې زه به روټه خورم او خالي چې کوم لوښي یا بل وخت بیا یوسئ زه به لمونځ بره کوم خپل ځکه چې زه چې لږ کوم او زه به بره خپل بیا لمونځ کوم او تاسو به لاندې خپل لمونځ کوئ او جمعې لپاره د جمعې لمونځ لپاره هغوی دا فرمایلي چې جمعه چونکې ضروري ده نو ځکه یو بیل شی یو جومات ولټوئ چې د ښار نه یو طرف ته چېرته چې موږ په علیحدګۍ کې لمونځ کولی شو نو د ښار نه بهر یو باغ و هغې کې یو وړوکی شان جومات و هلته د جمعې په ورځ به حضور تشریف یوړو موږ له به جمع راکول او خطبه به پخپله ویله میا عبدالله صاحب باندې چې زه به روټۍ ورکولو لپاره بره تلم حضور سره به مې څه خبره نه کوله
او کله به حضور څخه په خپل خبره وکړو جواب به ورله ورکو. یو ځل حضور ماته وې چې میا عبدالله په دغه ورځو کې خدای پاک د فضل ډېر لوی دروازې په ما پرانیستلې شوې دي او ځینې وخت ډېر ناوخته پورې خدای پاک ما سره ډېر وخته پورې خدای پاک ما سره خبرې کوي او د کدا واقع زه ولیکم نو ډېرې پاڼې وشي. نو میا عبدالله صاحب وایي چې د پسر موت باره کې الهامات هم په دغه چله کې شوي وو او بیا د چلې نه پس د هوښیارپور نه هغوی د دغه پیشګویي اعلان فرمایلی وو. دا د 16 فروری کال 1886 اشتهار دی چې په جومات کې د مثل موت د پیشګویي په نوم پیژندل کېږي. حضور فرمایي چې دا یو خاص تبارک دی چې نن هم 16 فروری ده او د پسر موت د پیشګویي د ډېر په شان د پوره کېدو ورځ هم ده. هغه پسر موت چې پیدا شوی و د پیشګویي مطابق او 250 کاله دغه خلافت هم قایم و. خدای پاک هغه له ډېرې کامیابۍ بخښلی وی. هغه ټولې پیشګویي الهامات او خبرې چې د مسلمانو په پیشګویي کې وی هغه ټول د حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی الله تعالی عنہ په هسته کې پوره شوی وی او دا توارد ورته زه دې لپاره ویم چې دا واقع عموماً زما مخې ته راغله یعنې مخکې وروسته هم چېرته راتلی شو خو د خدای پاک حکمت هم په دې کې و چې نننۍ ورځ دا واقعیت چې کوم دا مخې ته راغلو زه ما بیان هم کړ. د 16 فروری په حواله چې کوم د پیشګویي ورځ د مسلم موت د دغه واقع په زرم بیان شو چې څنګه هغوی تللي وو چې لکه شی لپاره ولته هغوی بشارتونه ورکړی شوي وو. د دې جلسې نن سبا روانې دي په جومات کې او د نن تاریخ هم موږ ته پته چلی د MTA پروګرامونه هم را روان دي هغې نه پته چلی هغه کتل پکار دي. بهرحال وایي چې کله 40 ورځې تېرې شوې نو هغوی د اعلان مطابق 100 ورځې بیا نور هم هلته ایسارو. په دغه ورځو کې ډېرو خلکو دعوتونه کړي وو. ډېر خلک وو چې د مذهبي تبادله خیالاتو لپاره راغلي وو بهر نه هم چې د حضور چې کوم پخواني پېژنګلو خلک وو هغوی میلمانه راغلي وو او په دغه ورځو کې د مرلیدر سره د هغوی مباحثه هم شوې وه چې په سرمه چشماریه کې لیکلې شوې ده او چې کله 2 میاشتو مدت پوره شو نو حضرت صاحب په هماغه لاره قادیان ته واپس شو او د هوښیارپور نه 15 میله په فاصله هغوی هلته یو د زبر قبر دی اوس دلته یو بله واقع لیکلی چې سفر دوران چېرته چې باغچې شان لګې جوړه ده هلته چې حضور ورسېده نو څه وخت لپاره راکوز شو او دا یې فرمایل چې دا ښه د سوري ځای دی دلته به څه وخت ایسار شو نه پس حضور قبر طرف ته لاړه او دا یې وی چې دا چېرته زبر قبر دی. میا عبدالله صاحب وایي چې زه ورپسې لاړم او شیخ احمد علي او فتح خان د سورلی سره وو چې کله هغوی مقبرې ته ورسېدل دروازه یې پرانېسته دننه لاړه او د قبر سر ته ودرېده او د دعا لپاره هغوی لاس اوچت کړ او څه وخته پورې هغوی دعا کول او بیا چې واپس راغله نو ما ته وویل چې کله ما د دعا لپاره لاس اوچت کړو چې کوم زبرګ دا قبر دی هغه د قبر نه راووته او زما مخې ته کېناسته او که تاسو راسره نه وئ نو ما به هغې سره خبرې هم کړې وې. د هغې سترګې غټې غټې وې او رنګ یې رنګ یې لږ تور و سکڼ رنګ یې و. نو هغوی وفرمیل چې که دلته څوک مجاور شته نو هغه نه د هغې حالات تپوس وکړو. نو حضور مجاور نه تپوس وکړو نو هغې وایي چې ما دوی په خپله خو نه و لیدلي ځکه چې د دوی وفات ته تقریبا 100 کاله تېر دي خو د خپل پلار نیکه نه مې دا اورېدلي چې د دغه علاقې د دوی ډېر لوی زبرګ و او په علاقې کې د دوی ډېر اثر و. حضور ته مې تپوس کړو چې ولیا څه وه نو هغوی وایي چې دا ما اورېدلي چې رنګ یې سکڼ و او غټې سترګې وې. نو بیا موږ هلته نه قادیان ته روان شو یعنې هغه حلیه هغه بیان کړه چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان کړی و. نو ځینې خلک چې دا وایي چې مړو سره کلام کېږي نو ځینې نیکانو ته د خدای پاک اولیاء ته نبیانو ته داسې کلام کېږي ځینې مړي ښکاري ورته او دا د خدای پاک خپلې طریقې دي. بهرحال دا سفر بیا ختم شو هغوی قادیان ته ورسېده. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وایي چې ما د دغه سفر باره کې میا عبدالله نه تپوس کړی و چې حضرت صاحب د دغه خلوت په زمانه کې به څه کول او څنګه به عبادت کولو. نو حضرت میا عبدالله صاحب جواب ورکړو چې دا موږ ته معلومه نه ده ځکه چې هغې به بره بالاخانه کې به اوسېده او موږ ته حکم نه و بره د راتلو
د روټه ورکولو لپاره کله به چې موږ چې بله تلو نو اجازت به م اخیستو او میا عبدالله صاحب بیانوي چې یو ځل چې ما روټه وړه بره لاړم نو حضرت صاحب راته فرمایي چې ما ته الهام شوی دی چې بورک من فیها و من حولها او حضور د دې تشریف فرمایلی و چې من فیها نه مطلب زیما یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام او من حولها دې نه تاسو د دې مطلب تاسو یې چې ما سره یې میا عبدالله صاحب وایي چې ما زه خو به ټوله ورځ په کور کې مصرف د جمعې په ورځ به حضرت مسیح اسلام سره بهر تلم او شیخ حامد علي به اکثر په کور کې و خو فتح خان به اکثر به ټوله ورځ بهر و او غالبا د دغه الهام په وخت هم هغه بهر و دا د حضرت میا بشیر احمد صاحب خیال دی میا عبدالله صاحب بیانوي چې هغه ورځو کې فتح خان د حضرت مسیح موعود علیه السلام دومره معتقد و چې موږ سره به چې خبره کوله نو دا به وی چې زه خو حضرت صاحب نبی ګڼم او زه په دغه خبره چې کومه پخوانۍ معروف عقیده و دغه په وجه به زه ناقلاره شم چې نبی څنګه راتلی شي اوس خو نبي نشي راتلی خو فتح خان هغه وخت د هغې دومره معتقد و چې مسیح اسلام ته به هغه وخت هم نبي وي چې کله هغوی له بیت هم د چا نه واخیسته او دعوه هم نه وه کړې د 3 کاله مخکې خبره ده خو چې کله هغه تنک وخوړو او مرتد شو نو وی ځکه انسان ته پکار ده وی بیا رسو هغه بېلارې شو مرتد شو نو ځکه انسان ته همیشه خپل د ښه انجام دعا او د خپل د ایمان د مضبوطۍ کوشش پکار ده چې کوي او دې لپاره دعا غوښتل پکار ده په خاص طور په دغو دعاګانو کې چې روژې کې کوئ نو دا دعا خو هر چاته کول پکار ده چې خدای پاک د زموږ انجام په خیر کړي او په ایمان کې د مضبوط وساتي موږ میا عبدالله صاحب دا هم بیان کړي چې یو ځل زه چې روټه ورکولو له تللی وم نو حضور ما ته فرمایلي چې خدای پاک ما سره داسې خبرې کوي او دومره خبرې کوي چې که د هغې کې لږ هم زه څه ظاهره کړم نو دا چې څومره په ظاهره معتقدین ښکاري دي ټول په واوړي او بیا شوي عملونه هم داسې وو چې ځینې خلک داسې وو چې کله حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه وکړه نو بیا هغوی په مخالفت کې وړاندې شو ځکه چې هغوی دا تصور هم نشو کولی چې خدای پاک داسې خبرې کولی شي همدغه شان یوه بله واقع ده د مونځ کولو باره کې د هغوی ځینې خلک د مونځ چې کوم فقهي مسایل دي دې باره کې خبره کوي چې څنګه لاس تړل پکار دی او د مختلف حرکات څنګه پکار دي نو حضرت مسیح موعود علیه السلام به عبادت او د مونځ په وخت څنګه عبادت به څنګه کولو مونځ به څنګه کولو د دې یو واقع راځي چې حضرت میا علي محمد صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام د مونځ طریقه بیانوي چې ځل ما مسیح اسلام لیدلي چې سنت مونځ کولو فرض نه مخکې هغوی سنتونه کول او حضور لاس د نوم نه بره تړلی و او د ښي لاس چې کومه منځنۍ ګوته وه تر څنګلې پورې رسېده د بل لاس او شاته به هغې نه لږه او سجده به چې هغوی کوله نو خپل د دواړو لاسونو ترمنځ به هغوی تندې او پوزه به ځمکه ایښوده او ګوتې به سیدې د کعبې په طرف ته به وي او لاسونه به داسې سیده وو او چې کله به هغوی سجدې نه پاڅېده نو د هغوی چې کوم دستار مبارک به لږ سست شو وروستو به شو او به هغوی په ګوتې سیده کړو بهرحال داسې به هغوی سنتونه کول او دا سنتونه حضور علیه السلام په مسجد اقصی کې د خپل والد ماجد د قبر نه د جنوب طرف ته دردلي وکړي وو اینه پس د هغوی فرض مونځ شروع کړو چې کوم جمع ورکړی و حضرت مولوي نورالدین صاحب همدغه شان حضرت محمد جمیل صاحب بیانوي چې په کوم ورځو کې چې طاعون شروع شوی و نو حضرت اقدس باغ کې ایثار و یعنې خپل ټول خاندان سمیت خپل ټول خاندان سره هغوی هلته کډه وړې وه او چې کله وایي موږ به د شپې پیره هم ورکوله ځکه چې طاعون د بیمارۍ په وجه په کلاو ځای کې مناسبه وي نو ځکه موږ هم هغې سره هلته تللي وو معلومه د شپې په پیرې دوران موږ د حضرت صاحب د کیمپ سره چې تېرېدو د هغې د کیمپ مخې نه نو حضور علیه السلام په مونځ کې مصروف ښکارېده خو دا خبر چې به وده کېده څه وخت همدغه شان حضرت چودھری ابا عبدالرحمن صاحب بیانوي چې د حضور د تهجد مونځ به ډېر په عاجزۍ کولو
نو وړوکي جومات مخې ته چې کومه کوټړی وای نه به آواز راته د حضور معمول دا و چې اهدنا الصراط المستقیم به بار بار وای او دا دعا موږ ته کول پکار ده چې خدای پاک دې موږ همیشه په هدایت قائم وساتي. حضرت ماسټر نذیر حسین صاحب د هغوی د تهجد د لمونځ کیفیت باندې لیکي چې یو ځل جهنم ته چې تلو په لاهور کې وي زما نیکه حضرت میاں جلال الدین صاحب مرحوم په کور کې مسیح موعود علیه السلام په مبارک منزل کې ایثارو حضرت مسیح موعود علیه السلام دلته شپه تېره کړې په یو کمرې کې د حضور د کېدو لپاره ځای جوړ کړی شوی و. وایي زه په هغه کمرې نه بهر وي دالان کې دروازې سره شوم او د شپې 3 بجې چې زه راپاڅېدم په کمرې کې دننه مې حضور ته کتل چې حضور وایي لمونځ کول وایي زه ما هم اودس چې رادا مو حضور پسې څه فاصله باندې زه ودرېدم او لمونځ مې شروع کړو. وایي ما ډېر کوشش وکړ چې حضور عمره قیام یا رکوع یا سجده د دې کوشش وکړم خو مې نه کړی شو. صرف 2 رکعاتو کې وایي زه سخت ستړی شوم او حضور لږ په هغه رکعات کې و چې په کوم کې خاکسار وایي شامل شوی و او لا د وی قیام وایي زه ستړی شوم وایي ما خو لمونځ پرېښود خپل لمونځ مې شروع کړو. نو دا د خپل د آقا د اتباع کې د هغې د عبادت یوه نمونه وه. د دغې خبرې کوشش و چې د خدای پاک د عبادت حق څنګه پوره کول پکار دی. بهرحال وایي چې د ورځې چې کله موږ د حضور نه ګیر چاپېره ناست وو او حضور جماعت ته د تهجد کولو تاکید فرمایلو نو اکثر ورته عرض وکړو چې که تهجد ونه کړی شي نو کم از کم څه وکړی شي. بیا خلک دا سوال کوي چې تهجد نه کېږي نو بیا څه وکړی شي. نو په دې حضور فرمایلي چې هغه وخت د استغفار په کثرت انسان وایي د خدای پاک تسبیح او تحمید د په کثرت کوي دې نه بیا د تهجد کولو توفیق میلاو شي. نو دا دعاګانې چې کوم هغوی ښودلې دي دا نه چې دا تهجد بدل دي بلکې دې لپاره چې دې نه به د تهجد کولو توفیق میلاویږي. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم لیکلي دي چې کله به ما نه غفلت وشو تهجد کولو کې غالبا چې د مرزا بشیر احمد صاحب دا بیان دی یاد راوي چې کله زه غفلت وشي نو زه په دې بیا عمل کوم ما ته بیا د تهجد توفیق میلاو شي. نو دا هغه نسخه ده چې موږ ته د خپل د نارسته په روزو کې خپلول پکار ده. نن سبا موږ د روژې د میاشتې تېرېږو نو تهجد سره څه توفیق میلاویږي که نه میلاویږي نو کوشش پکار دی. بېشکه چې په جومات کې تراویح کېږي او دا د بدل په تور وي چې کم کمزوري دي یا بیماره دي یا داسې خلک دي چې سهار نشي راپاڅېدی په وخت یا زیات وخت نشي ورکولی خو دا داسې بدل نه دی چې پوره حق پې پوره کېدی شي. د رسول کریم سنت او د هغوی د ریښتونې غلام طریقه خو همدا وه چې د شپې د انسان پاسي او تهجد دې کوي. نو ځکه که تراویح کړې وي انسان نو کوشش دا پکار دی چې 2 نفله یا 4 نفله دې وي خو د تهجد لمونځ دې ضرور کوي انسان. همدغه شان حضرت خیر الدین صاحب بیانوي چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام د سپرلي په ورځو کې د سحر په وخت تقریبا 8 بجې قادیان د سیل لپاره راووته او هغه وخت چې کوم او په هغه لاره چې جوهیني او د قادر آباد ترمنځ ده او چې سړک ورته ویل کېږي هغوی د قادیان په د ځمکې په حد کې 2 نفله لمونځ وکړو. بیا زموږ د کلي نه هغوی تېرېده او واپس بیا قادیان ته تشریف یوړو. یعنې په سیل کې هم هغوی ته د عبادت خیال و. نو اوس په قادیان کې چې کوم خلک اوسېږي د هغوی دا کار چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خو قادیان دننه هم د دې غاړې هم نفلونه او لمونځونه کړي دي نو ځکه دې د تقدس خیال ساتي او دغه د کلي حق پوره کوي او خپل عبادتونو معیارونه اوچت کوي. حضرت ملک نیاز محمد صاحب لیکي چې کال 1904 کې چې کله زه قادیان ته تلم نو حضرت مسیح موعود علیه السلام هغه دوران حضرت مسیح موعود علیه السلام د کرمدین والا مقدمې لپاره ګورداسپور ته تشریف وروړه او چې کله زه هلته لاړم نو د یو طالب سره جوخت یو کور کې حضور ایثار و او د جومات خلک هم هلته ایثار و او لنګرخانه هم هلته نه جاري وه
وی کچرو کې مو کته چې حضور لپاره یو درې غوړه ولې کېده حضور په هغه باندې کې ناستو نور احباب په هغه باندې کې ناسته د یو لوی درې ټول په کې ناستو چې وا خبره ما الته چولې د په خاص تر ماته یاد ده چې حضور به هر وخت او د چرندم کړو چې کله هم چې هغه د رفاظت لپاره بلاړ نو بیا به او د چرندم تازه کو په دې ماته یقین شو چې حضور علیه السلام هر وخت په دس کې وي او هغوی به سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ډېر مسلسل به ویل پر اواز خو مسلسل او حضرت چودھری بھائی عبدالرحمن صاحب باندې چې په ابتدایي ورځو کې د حضور معمول دا و چې حضور په منځونو کې عموما د ټولو نه مخکې جمعه ته تشریف راوړل یو ځل ما کوشش وکړ چې زه د ټولو نه مخکې ورسم حضور هلته نه مخکې نه موجود و حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل د ځوانۍ یوه برخه چې کم و زیات په 2 کالو محیطه په سیالکوټ کې تېره کړې وه هلته هم چې کم د 2 شپه ورځ تېر شوي وای کې هم د خدای پاک مینه د ټولو نه نمایانه وصف و او چام چې بیان کړی دي نو هغه د حضور خلوت او ګوشه نشیني او مونځ د تلاوت چې کوم شوق او دغه خاص طور باندې ذکر کړی دی په دغه لړ کې د سیالکوټ یو څو معتبره او زبرګ ګڼل کېدونکي چې کم خلک چې ګڼل کېږي معتبر د هغوی روایتونه به وړاندې کوم شهادتونه حکیم بدر حسین صاحب چې دا د هغوی شهادت دی چې دوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ماموریت د دعوې نه پس د احمدیت د دشمنانو په وړومبي صف کې وو او نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام ځینې واقعاتو باندې معاندانه اعتراضات هم دوی کړي خو د حضور د سیالکوټ د قیام په زمانه کې چې کوم پاکیزه یاد وو نو هغه د مخالفت په هجوم کې هغوی فراموش نه کړی شو نو هغوی لیکي چې څخه صورت یې ډېر قابل اعتماد شکل او عالي حوصله شخصیت او د بلند خیالاتو انسان د خپل د اوچت همت مقابله وی بل څوک وی د دې نشته د بلند همت مقابله کې بل څوک نشته دی وی څنګه به چې د نن هغوی قدم کېښودو نو د اودس چرندم لپاره به اوبه غوښتې چې کوم وخت هغوی واقع باندې لګیا دي چې کوم کمره کې به داخل شو نو هلته نه به او بیا به د اودس چرندم نه چې فارغ شو نو ماښام لمونځ به یې وکړو وظیفه به هم کوله او د خدای پاک ذکر او بیا مشهور مسلمان لیډر مولوي ظفر علي خان صاحب د هغوی پلار دی د زمیندار ایډیټر منشي سراج الدین صاحب هغوی بیان کړي چې مرزا صاحب د کال 1315 یا 18 تقریبا و چې په سیالکوټ ضلع کې د محرر په طور راغلی و هغه د عمر 23 کاله به یې وي زه د خپلو سترګو دا ګواهي زه ورکوم چې په ځوانۍ کې ډېر صالح او متقي انسان و زبرګ انسان و د ملازمت د کار نه پسته د نوکرۍ د کارونو نه پسته به د ټول وخت د دینیات په مطالعې کې تېرېده او عوامو سره به کم ملاوېده یو ځل حضرت شیخ یعقوب علي عرفاني سیالکوټ کې سید میر حسن صاحب سره ملاو شو او ذکر چې ما وکړو نو هغوی په سترګو کې اوښکې وو دا یې فرمایلي وو چې افسوس موږ د هغه قدرونه کوو د هغه روحاني کمالات نشو بیانولی د هغه ژوند د معمولي انسان ژوند نه و بلکې هغه خلکو کې شامل و چې د خدای پاک خاص بندګان وي او دنیا کې کله کله راځي همدغه یو داسې واقع هم شته چې یو عام تن کلیوال و د هغه باره کې دی چې هغه څنګه د حضرت مسیح موعود علیه السلام نور پېژندلی و چې دا کم خلک چې خدای پاک سره مینه کوي د خدای پاک زبرګان وي د هغوی د مخونو نه نور ساسي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دي چې حضرت والدې صاحبې بیانول چې هغې ته حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان کړي وو چې یو ځل د یوې مقدمې په لپاره هغوی ډلهوزي غر باندې روان وو په لاره کې باران راغو لاره کې باران شو زما او زما ملګری د ټانګې نه راکوز شو او یو د هغه ځای اوسېدونکي تنو د هغې کور طرف ته لاړو چې لاره کې وو وایي زما ملګری ورمخکې شو او اجازه ته غوښتو د کور مالک نه خو هغه یې منع کړو او یو وړه شان کمره وه د غریبانانو کور نوم داسې وي نو په هغې باندې د هغې ترمنځ تکرار شروع شو
او هغه ملک مکان لږ تیز شو کزلې شروع کې او هغه دا وایي زه به تاسو نه پرېږدم دلته حضرت صاحب چې ما دا تکرار چې واورېدو نو زه ورمخکې شوم او څنګه چې زما سترګې هغه سره ملاوې شوې نو دې نه مخکې چې ما څه ویلې وې هغه خپل سر لاندې کړو دا وایي چې اصل خبره دا چې ما کره یو پېغله جنۍ ده او زه پردي څوک په کور کې نشم پرېښودی خو تاسو بېشکه راشئ حضرت صاحب فرمیل چې زه یو هغه یو پردی انسان او نه زه ما هغه پېژندم نه هغه زه پېژندم خو دا اصل کې د خدای پاک نور دی د شرافت او د عبادت نشاني وه چې د هغوی د مخ نه هغه ته ښکاره شو هغه ټیک د تاسو راتلی شئ دننه مسیح موعود علیه السلام ته به هر وخت د نظر وړاندې د خدای پاک ذات و د هیڅ قسمه مصروفیت مشغولیت په وجه به هغوی چېرته د خدای پاک ذکر نه لرې کېده نه په مقدماتو کې به هم هغوی د هغوی همدغه اوس موږ لیدلې ده د مخکې بیانه شوه په داسې نازک وخت کې د لمونځ اهتمام او د انتظام چې کوم هغه یو ګران کار وي چې کله مقدمه روانې خو د خدای پاک مینه کې هغوی داسې متوکل و بېنیازه وو چې کله عدالت کې مقدمه په عدالت کې ده او د حاضرۍ څه وخت هم کېدی شو او چې کوم د عدالت چې کوم اهلکاران هغې اواز کولی شو ور لپاره خو څنګه چې د لمونځ به وخت شو نو هغې به د عدالت هغه اوازونه پرېښودو او د غیر حاضرۍ په وجه چې کوم نقصانات کېدي چې هغې به هم څه پروا نه کوله او د خدای پاک مخې ته به حاضر شو نو دا اصل څیز دی چې هر چا ته یاد ساتل پکار دی د لمونځ په وخت کې چې د لمونځ بهرحال مقدم ساتل پکار دی دا هغه اسوه ده او نمونه دی چې د یو مؤمن خاصه ده او دا هغې خپل آقا نه یې زده کړی او په دې باندې عمل کړی ده او زموږ مخې ته دا نمونه ایښې ده حضرت شیخ یعقوب علي عرفاني صاحب ډېر په ښایسته انداز کې د هغوی دا حالت بیان کړی دی هغوی لیکي چې د مقدماتو یوه اوږده سلسله وه او ځینې وخت ځینې مقدمې به چیف کورټ کې به وې هلته به هم دوی تله وایي چې ما د دغه چې کوم د سیرت لوستونکي وو چې کوم د حضرت مسیح اسلام سیرت لوستونکي دي نو د حضرت مرزا صاحب د ژوند دغه برخې نه زه د هغوی خبرول غواړم او دې طرف ته د خلکو پام کول غواړم چې د خدای پاک سره چې کوم د هغوی تعلق و او چې کوم خلکو ته د حضرت صاحب په صحبت کې د پاتې کېدو د هغوی د خبرې اورېدو موقع ملاوه شوې ده یا چا چې هغه تکرونه چې چاپ شوي دي لوستي دي هغوی خبر دي چې حضرت صاحب به همیشه دست با کار او دل به یار یعنې لاس به د هغوی په کار کې که مصروف و نو زړه به په یار د خدای پاک په یاد کې به مصروفه و او د دې به هغوی هدایت به فرمایلو په مقدمو کې عامه طریقه به همدا لیدلی شوې ده چې مدعي وي یا مدعی وي نو هغې په د اضطراب یا د بېقرارۍ په حالت کې وي خو مرزا صاحب چې کله به هم د مقدمو لپاره تله نو په طبیعت کې به د هغوی هېڅ بېچیني یا ناقراري به نه وه په پوره استقلال او وقار به د هغوی د خدای پاک طرف ته متوجه وو چېرته چې دا مقدمې صرف د خپل پلار د اطاعت د غرض لپاره به تله په دغه مقدمو کې وایي چې به په دغه مقدمو کې هغوی لمونځ قضا کړی نه و همدغه شان فرایضو نه به هغوی چېرې نه غافل کېده چې کوم د خدای پاک د حقونو متعلق دي د کچرو کې به چې د لمونځ په وخت راغلو داسې به پکې مشغوله شو چې لکه بل څه کار هغوی اړو شته نه او بیا نور واقعیت هم هغوی لیکلي دي چې همهغه شان په کچرو کې اوازونه به راتله خو ځینې وخت به داسې شو چې هغوی به بې پروا وو بیا لیکي چې د مقدمو په دغه سفرونو کې هر لحظه که هغوی پام ونو د هغه ذات طرف ته چې خالق د رب العالمین دی هغوی به ته په چې نور راختو که د شپې چې ستوري به ځلېده او که چینې به روانې وې د اوبه او که اوچت غرونه وو که پټي به وو که مارغان به وو که د تندر اواز به وو هغې ته د یوې هسته سورې به ښکارېده چې همدغه د مبدل انوار ننداره به هغوی کوله یعنې د خدای پاک هر څیز کې هغې ته به د خدای پاک قدرت ښکارېدو او هر طرف ته د هغه حقیقي محبوب جلوه به ورته ښکارېده او که سپوږمۍ ته په کتو به هغه ناقلاره کېدو نو په دغه وجه چې هغې کې به ورته د خدای پاک حسن ښکارېدو او د نور کې به هم د هغه
نندارې به ورته ښکارېده په هر ستوري کې د هغه پړکا به ورته ښکارېده او په هر ښکلي کې به ورته د خدای پاک حسن ښکارېدو او هر چې کوم ښکلی څیز و هغه به ورته ښودلو او د هغه هر د ښکلي څیز کې د خدای پاک طرف ته به اشاره کېده د هر ګل کې او د چمن په خوشبو کې به د خدای پاک حسن و احسان هغه ته ښکارېدو ډېر ښایسته بیان کړی دی هغوی رښتیا خبره دا ده چې اسې خو به مسیح موعود ته هم دغه مقدمو لپاره خو اصل کې په دغه سفرونو کې به هغوی دغه معیار نه به ځان بالکل بیل کو د دغه کیفیت ذکر کې هغوی لیکي چې لکه څنګه تېرو واقع کې بیانه شوه د ډلهوزي په سفر کې چې هغلته سړک په نظاره کې هغوی دا ویلي چې دلته د اوبو چې کومې د چینې دي او د غرونه دا څومره ښکلي دي نو په دغه ذات کې فنا او د رضا کیفیت و چې هر وخت په هغې باندې تاری و که شپه وه یا ورځ خلوت و که جلوت د هغه حقیقي محبوب یاد به چې د زړه نه نه تلو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې ماته والدې صاحبې بیان کړي وو چې یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایل چې ماته د خدای پاک له طرفه معلومه شوي دي چې سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ډېر ویل پکار دی والده صاحب فرمایي چې په دغه وجه به هغوی دا ډېر وی او د شپې به چې هغوی اړخ بدلولو په کټ نوم دا کلمه به د هغوی په خوله وه او مرزا بشیر احمد صاحب فرمایي چې کله مولوي شیر علي صاحب هم دا روایت بیان کړی هغوی وایي چې ما هم دا لیدلي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به سبحان الله ډېر ویلې او حضرت مرزا بشیر احمد صاحب خپله مشاهده بیانه کړې چې ما حضرت مسیح موعود علیه السلام همیشه لیدلي چې به سبحان الله وی او ډېر رو او په تحمل او په سکون او په اطمینان او په نرم هغوی د الفاظ پوره ویل او دغه شان هغوی لکه په خدای پاک په صفاتو باندې به غور هم کول او بیا هغوی لیکي چې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب وایي چې پیر سراج الحق نعماني صاحب ماته بیان کړي چې د حضرت صاحب د کېدو کیفیت به دا و چې لږ لږ ساعت بس به هغوی راپاڅېد او د خولې نه به رو سبحان الله سبحان الله به هغوی بیا فرمایل او بیا به وده شو حضرت شیخ یعقوب علي عرفاني صاحب لیکي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل آقا او محسن د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طرز دغه په اتباع کې دغه ګوشه نشینی او د ګوشه تنهایی ډیره خوښه وه او که دغه په خپل اختیار کې ونی چې به بهر نه راوته او ډیر ځله هغوی دا خبره په خپل تقریرونو کې په تحریرونو کې کړې هم ده او د هغوی ګوشه نشینی نازک طبیعت او په خلوت پسند کم فطرت هغې باندې یو ډېر جبر اثر پرېوتی و او د خدای پاک د جذبې نه د هغوی بالکل د خدای پاک طرف ته راکاږلی شوي وو او هغوی خپل والد صاحب ته یو خط لیکلی و او د دغه خط په لوستو معلومیږي چې هغوی څومره د شروع راسې د دنیا نه متنفر او خدای پاک سره هغوی خپل تعلقات د مضبوطولو په فکر کې وو د ځوانۍ په حالت کې دا لیکلی شوی دا خط دی چې د هغوی د پاکیزه فطرت او د مطهر سیرت یو جز دی په فارسی کې دا خط دی د دې څه برخه بیان کوم هغوی لیکلي دي والد صاحب ته په خپل هغه ورځو کې نو خپل والد صاحب هغې مخاطب کړي دي ورته لیکلي چې په دغه ورځو کې زه په خپلو سترګو ډېر په فکر دا مشاهده کوم لګیا یم چې په ټولو ملکونو کې هر کال څه نه څه وبا راځي چې ملګري د ملګرو نه او خپلوان د خپلوانو نه جدا کړي او یو کال هم زه دا نه ګورم چې دا اور چې راپارېږي او دا دردناکه حوادث چې کوم دی هغه د قیامت په شان شور نه جوړوي یعنې هر کال هم داسې کېږي او دغه حالات چې زه ګورم نو زړه مې د دنیا نه بیخي یخ شوی دی یعنې موړ دی د دنیا نه مې او مخ مې زیړ دی د هغه ویرې د لاسه چې نن سبا په دنیا کې چې کوم حالات دي نو هغه موږ ته دا یاده دي چې څنګه هر طرف ته اورونه راپارېدلي دي او ځکه موږ د خدای پاک سره زیات نه زیات تعلق جوړول پکار دی او بیا هغوی په دغه خط کې د شیخ مصلح الدین سعدي شیرازي دا دوه مصرې هم لیکلي دي چې دا را یادېږي او د حسد اوښې مې بیا بهیږي چې مکن تکیه به عمر ناپایدار مباشه من از بازی روزګار چې په ناپایدار عمر تکیه مه کوئ ډاډ مه لرئ او د روزګار د دغه لوبې نه هېڅ ځان په امر کې مه ګڼئ دا مه ګڼئ چې موږ په دنیا کې پرېوتو نو محفوظه شو بیا دا لیکلي چې دا دوه مصرې د فروخ قادیاني په هغه زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل تخلص فروخ فرمایلو چې د دې په
دیوان کې د زړه د زخمونو باندې نمک پاشي کوي چې و دنیای دو دل مبند اے نوجوان کے وقت اجل می رسد ناگاهان چې یا ظلمیه دغه بهوده دنیا سره زړه ملګوه د اجل وخت به ناڅاپه راځي. نو زه غواړم چې زه باقي عمر په تنهایي کې کښېنم او د خلکو د صحبت نه ځان خپل لمن بچ کړم او د خدای پاک په یاد کې مشغوله شم چې کوم وخت تیر شو په هغې باندې د عذر او د معافات تدارک وکړی شم. دغه خط نه معلومیږي او دا اوږد خط دی چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هیڅ قسمه شهرت او عظمت نه غوښتو. د خدای پاک سره هغوی یو صافي تعلق لرلو او دا امر واقع دی چې د هغوی ګوشه نشیني او ګوشه ګزني دومره خوښه وه چې هېڅ هم هغوی جلوت ته نه راتله که خو د خدای پاک د حکم پوره کول د هغوی د نظر مخ وړاندې نه وی. هغوی که خدای پاک مال اختیار راکړي چې خلوت په جلو کې ته څه خوښې نو د هغه پاک ذات مې قسم دی چې زه به خلوت خپلوم. زه خو دغه خلوت نه زه راوباسلې شوې یم او دې نه خدای پاک نه بغیر نور څوک خبره. زه تقریبا 15 کاله پر په خلوت کې ناست وم او یوې لحظې لپاره ما دا نه غوښتي چې د شهرت په دربار کې چېرته په کرسۍ کښېنم او طبیعت مې دې نه کرکه کوي چې خلکو سره زه ملاویږم خو د خدای پاک امر نه مجبوره یم او داسې خپل والد صاحب ته چې کوم هغوی خط لیکلی و نو خپل هر څه بیا هغوی پرېښوده او یو قسمه شهزادګي وه چې هغوی بیا پرېښوده. خپل د والد صاحب ملکیت کې وکلي وو او دا هر څه هغوی د خدای پاک مینه کې پرېښوده او بیا خپل منونکي ته هغوی ځینې وخت په دغه حواله نصیحت هم فرمایلی دی. یو واقعه هغوی لیکلي چې بیا محمد موسی بیانوي چې یو ځل زه قادیان ته لاړم هلته یو نامسلم وطن و حضرت مسیح موعود علیه السلام په خدمت کې عرض وکړو چې ما له حضور اجازه راکړي فصل تیار دی لوی زمیندار و زه به تقسیموم د چې کوم کروندګر دغې تقسیم وي نو هغوی ورته وفرمیل چې څومره فصل دی نو هغوی ورته عرض وکړو چې حضور ډېر زیات دی نو هغوی ورته وفرمیل چې ما خو خپل ډېر کلي د خدای پاک لپاره پرېښودي او د خدای پاک در مې خپل کړی دی او تاسو یو څو ورځې نور ایثار شئ خپل حالت ښه کړئ او دنیاداري په خدای پرېږدئ خدای پاک به فضل وکړي. نو بهرحال هغه وخت دغې حالت خبرو هغوی دا نه فرمایلي خو بل ځای کې هغوی دا فرمایلي دي چې دنیاداري بالکل نه ده پرېښودل پکار د خدای پاک چې کوم انعامات دي هغې قدر هم پکار دی. خو بهرحال دغه نو موبایل د تربیت لپاره به هغه وخت هغوی څه مشوره ورکړې وي د حالاتو مطابق او هر چا ته خپل حالات کتل پکار دي. دنیا کې دومره نه ډوبېدل پکار چې بیخي ډوب کړي انسان او دومره تاریکو دنیا هم نشي چې کوم حق دی د دنیا هم ختم شي. دا خو یو راغونډ تعلیم دی د اسلام او دا خپلول پکار دی. خدا همیشه یاد ساتل پکار دی چې خدا پاک به چېرې نه پرېږدي او په دغه اړه همیشه احتیاط پکار دی. نو دا و د هغوی عشق و محبت د عبادتونو ځینې اړخونه چې نن ما بیان کړو خدای پاک په دغه روژه کې موږ ته د حقیقي عبادت او په حقیقت کې د عبادت صحیح حق پوره کولو توفیق راکړي. خدای پاک د خپل د مینې کې د زیاتېدو توفیق د موږ له راکړي چې موږ د زیات نه زیاته دغه د روژې د میاشت فیض ترلاسه کړو او بیا وروسته د دغه فیض اثرات د په موږ کې قایم وي. خدای پاک د موږ هغه څوک جوړ کړي چې هغه شان د جوړ کړي چې حقیقي مؤمن او د یو مسلمان نشانی وي او په دغه ورځو کې په خاص طور په مشکلاتو او په دروغو مقدماتو کې ګرد احمدیان چې کوم دي هغې لپاره ډېرې دعاګانې وکړئ. د احمدیانو وروڼو له د خدای پاک اسانه پیدا کړي. د مسلمان امت هم په دعا کې یاد ساتئ. دنیا د تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره هم دعا کوئ. خدای پاک دې معصومه خلک د شر نه بچ کړي. خدای پاک د معصومه خلک د دې د شر نه بچ کړي او که جنگ او تباهي مقدر ده نو خدای پاک دې همیشه معصومان د دې نه بچ وساتي او ظالمان دې ونیسي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر